زوجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الى آخر الآية. من مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې مسلمانانو کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو اوس یو اسلامي ریاست جوړیږي او اسلامي ریاست چې جوړیږي نو په هغې کې به د الله تعالی د شریعت د هغې احکامات منلی کېږي. نو مدینه منورې ته چې مسلمانانو هجرت وکړو نو الله تعالی قسمه قسم احکامات را لیږل او په دې سره معاشره برابرېده. اوس الله تعالی په دې آیات کې یو بله مسله ذکر کوي چې اسلامي یو حکم دی او هغه دا دی چې کله یو زنانه وفات شي او دا یو انسان وفات شي او د هغې زنانه پاتې شي نو دا به عدت تېروي. نو دا مسله که دې خیال کړی مونږ مخکې ذکر کړې وه، خو دا آیت چې دی نو د دې تعلق د ابتدا د اسلام سره دی. په اوله کې داسې چل و، اصل کې اسلام د انسان ترقی اخلاقی یا دینی په قلاره باندې کوي، एकदम احکامات سخت نه راوړي. لکه ګور د شراب حکم موږ ذکر کړو، اوله حکم را نازل شو چې ټیک شو چې دا شراب تاسو څښئ خو ګوره پیدې هم شته دی خو نقصانات یې ډېر دي او که ځان ته وساتئ نو داسې ښه خبره ده. نو ډېر خلک ترې منې شوه. بیا الله تعالی وفرمایل چې ګوره په دې کې ګندګي ده او ګوره نقصانات یې ډېر دي او په حالت د منځ کې ترې ځان ساتل پکار دي. ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. نو ډېر خلک ترې په دې کې منې شو چې په منځ کې په دې حال کې ناجایز دي نو په دې بل حال کې هم نسو. بیا الله تعالی حکم راولېږو چې دینه بعد پورې مکمل حرام دي، یو ګوټ پتې نه کوئ او ناجایز دي. نو بیا عموما خلکو پرېښودل خو एकदम الله تعالی د شرابو حرمت راونه لېږو. د هغې وجه دا ده چې الله تعالی د انسانانو تربیت کوي په قلاره باندې. ګوره اول چې کله انسان ماشومي نو تر 10 کاله پورې په دې انسان باندې اسم نشته او شریعت دا وایي چې کله ستاسو بچي 7 کالو ته ورسیږي نو لمانځه ورته داسې وایي چې ګوره بچیه لمونځ کوه، لمونځ ښه شی دی ودروې. خو چې کله بیا 10 کالو ته ورسیږي نو نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې وضربوهم، بیا یو څپېړه وهه چې لمونځ نه کوي. خو بیا هم شریعت ته یې خیر ډېره غاړه پسې مه وړه. خو چې کله بیا بلوغت ته ورسیږي نو بیا دین اسلام وایي چې ګوره اوس په خپل بچو ته حکم کې که خبره یې نه منله وهې به هم تعلق په ورسره هم پرېږدې، سخت خبره به مو ته کې ولی چې اوس مکلف شو. اوس که شریعت ویلې وې چې څنګه ګوره ته پیدا شې نو ګوره چې لا شپږ میاشتې شوې نه یو ماشوم دې په مونځ راړولی دا به څومره ګران کار، دا مونځ به ورته چا زده کوو ډېر مشکل کار به و. نو شریعت چې د انسان ترقي کېږي او دیني احکامات ورته بیانوي نو په قلاره په مزه لکه ګوره دا مونځونه اول پنځه نه وو، اوله به یو مسلمانانو یو لمونځ کوو. بیا الله تعالی وایي 2 ټیمه کوئ، سهار یې کوئ مازدیګر یې کوئ. بیا الله تعالی چې معراج ته نبي علیه السلام لاړو نو 50 لمونځونه شو، بیا 50 ته خبره راغله خو په قلاره باندې. نو دغه شان ته کې د دې آیات تعلق د اولنی د اسلام سره دی او هغه داسې وه. موږ مخکې ذکر کړي چې په زمانه جاهلیت کې به یو انسان وفات شو دا غ زنانه به پاتې شو. نو زمانه جاهلیت والا به سره داسې چل کوو
چې یو کال پورې به دا په یو کمره کې بند وه او خوراک او څښاک هغه به ورته د سپي په شانته کې ورچو چې یو کال به کله تیر شو د هغې نه بعد به دا زنانه چې دی نو په خر باندې به یې سوره کړه او لور پتری به ورله پچې ورکړې او هغه به یې داسې شیندلې وي زما عدت تیر شو. شریعت څه چل وکړو؟ شریعت एकदम داسې ونوي چې دا کار ناجایز دی، خو تبدیلي به کې وکړه. تبدیلي داسې وکړه چې دا زنانه چې کله یو کال د عدت تیری نو خاوند ته وي چې ته به وصیت کې د خپلې بیبي لپاره چې یو کال پورې به دا زما په دې کور کې ناست دی او څوک به وباسي نه، ښه سلوک به ورسره کوئ او خرچه وله مقرر کا، وصیت وله وکړه. یو کال پورې به د خاوند په کور کې ناست دی او د خاوند د مال نه به خرچه کوي، کپړې به ورته میلاویږي. په طریقه باندې د انسانانو تربیت کوو. خو که چېرته کې داسې وشوه چې که دا زنانه په خپله باندې د کور نه ووته او دې چې دی نه وي چې زما عدت پوره شوی دی او زه ځمه ځان نه بل ځای کې نکاح کوم یا ځان سینګاروم یا سرې کپړې اغوندم، نو الله تعالی ورته وایي چې فلا جناح علیکم، په تاسو ګناه نشته، ځکه تاسو خو ته وایئ چې د خاوند په کور کې اوسېږه او چې دا بل ځای کې ته ځې بیا دې ځي. خو د یو کاله پورې به د خاوند په کور کې ناسته وه، خو دا حکم بیا منسوخ شو. څنګه منسوخ شو؟ مدینه منوره کې یو سړی دی حکیم ابن حارث، نو دی وفات شو، د بیبي پاتې شوه. نبی علیه صلات وسلام ته راغله چې زه څه وکړم؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته چې بس یو کاله پورې کښېنه او د خپل خاوند په مال کې خرچه کوه، جامې اغونده، یو کاله پورې به عدت تیرې. نو د دې نه مخکې یو آیت مونږ ویلو چې الله تعالی وفرمایل چې یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10، 4 میاشتې 10 ورځې به عدت تیری. نو دا حکم اصل کې منسوخ دی د هغه آیت په ذریعه باندې چې په اوله په اسلام کې د یو کال پورې عدت وو، خو بیا الله تعالی وی چې نه 4 میاشتې او 10 ورځې به تیری. نو اوس د قیامت پورې دغه حکم دی چې ګوره کم انسان وفات شي او د زنانه پاتې شي، نو شریعت ورته دا وایي چې یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10، 4 میاشتې او 10 ورځې به د خاوند په کور باندې تیری. او د دې وجه موږ حدیث ویلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کومه زنانه په الله او په ورځ د آخرت باندې یقین ساتي، نو دې لپاره جایز نه دي چې د 3 ورځو نه اخوا په چا باندې څوک مناو کړي. البته که خاوند یې نو 4 میاشتې 10 ورځې به دا غمرازي کوي. غمرازي به څنګه کوي؟ مطلب دا به سرې جامې نه اغوندي، دا به نکریزه نه لګوي، دا به چې دی نو سینګار به نه کوي، خو مثلا سر ګمنځولی شي، دغه شانته کې غسل کولی شي او دغه شانته کې یخته وینځلی شي، خو دومره ده چې د سینګار کارونه به نه کوي. دا 4 میاشتې او 10 ورځې. او که چېرته کې په دې منځ کې دا زنانه داسې وه چې ډاکټر له تله یا مثلا چې دی نو مخکې ورځو کې یو کس د یو بل ځای نه ماته رینګ وکړو چې زمونږ مور د هغه عدت تیری، وایي زمونږ کیس چلیږي په عدالت کې. نو چا راته ویل دي چې لکه دا به عدالت ته نه ځي ځکه چې دا خو عدت تیری. نو ما ورته وایم دا خو عذر دی، ماښام خو به کور ته راځي که نه وي؟ او بالکل ماښام به راځي او صرف عدالت ته پیش کېږي او دا تاریخ پکې ډېر زیات اهم دی. که په دې کې تېره نه شو نو وایي کېدی شي چې لکه زمونږ دا کیس خارج کړي. ما ورته بالکل دې لاړی شي، عدالت ته دې لاړ شي، حاضري دې وکړي او بیا دې خپل کور ته راځي. نو که داسې ضرورت وي چې د یو زنانه خاوند وفات شوی دی او دا عدت تیری، عدالت ته به کې تلی شي، تانې ته به کې تلی شي، دغه شانته کې اسپتال ته به کې تلی شي، خو کور ته به واپس شپې له راځي. یا د شپې یو زنانه د خاوند وفات شوی دی او د شپې په درد راغی، په ګرده باندې درد راغی، اپنډیسایډ دی، یو څه دی بل څه دی، نو شریعت خدا نه ده چې د کور نه به نه وځې، نه لاړه شه خپل علاج وکړه واپس خپل کور ته راځه. سفر به نه کې د چا کره به ځې نه، شپه به نه تېرې، دا مطلب دی. نو دا حکم الله تعالی منسوخ کو چې مخکې د یو کاله پورې و، خو بیا الله تعالی وی چې 4 میاشتې او 10 ورځې به هغه تیری. نو دا د ابتدا د اسلام سره تعلق ساتو. یو خدا مسله ثابت شوه. او بله دا ده چې شریعت ورته دا ووایي چې د دې عدت په دې ټایم کې هغه بل آیات کې مونږ ویلو چې دې زنانه ته به پیغام د نکاح څوک نه رالیږي، څوک به د داسې نه و چې زما سره نکاح وکړه. دا زنانه به د بل چا سره په پټه باندې خبره نه کوي چې زما صرف د عدت تیر شي نو بیا نکاح کوو، داسې به نه کوي. چې کله د عدت تیر شي
دا غې نه بعد قبل ځای کې نکاح کوي بیا ډول سنگار کوي شریعت وایي تاسو باندې څه ګناه نشته والله عزیز حکیم الله تعالی غالب دی او حکمت والا دی بل وللمطلقات متاع بالمعروف کوم زنانو ته چې طلاق ملو شي نو پیدا ولا ورکي په خطر قباندې مطلب دا دی چې زنانه دا او غیلا د خاون په کور کې دا وخت تیر کو او اوس وته په خبره باندې طلاق ملاويږي د شریعت وی متاع بالمعروف پیدا ولا ورکي په خطر قباندې څه مطلب دی چې د خپل مہر وتاواله کوي دغه شان چې د کور نوزي یو جوړه ولا ورکا پیزار ولا ورکا پرونه ولا ورکا د شنه چې په دې کو باندې د کور وباسي ګوره شریعت هر یو حکم هغه عبادت ته متاع بالمعروف پیدا به حاصلې په خطر قوانین حقا علی المتقین خدا لازم دی په متقینانو باندې الله تعالی فرمایي کذالک یبین الله لكم آیاته دغه شان تاسو ته بیانوي الله تعالی آیاتنا لعلکم تعقلون چې تاسو په خبره باندې پوه شئ نو په دې آیاتونو کې یو بل حکم الله تعالی ذکر کو چې اوله کې حکم داو چې یو کال پورې به عدت تیرو بیا دا حکم منسوخ شوی دی او څلور میاشتې او لس ورځې دي خو امام مجاهد رحمه الله فرمایي چې نه اصل کې دا حکم منسوخ نه دی دا څلور میاشتې او لس ورځې دا د خاوند په د کور باندې تیرول لازم دي او فرض دي خو کچرته کې یو زنانه هغه چې زه د خاوند په د کور کې یو کال اوسېږم نو ام شریعت ته وایي د لیورونو ته د نورو خلکو ته چې تنګوي به نه کدا په خپل کمره کې یو کال تیری وای تیر دي کی دغه شان د کې یو زنانه ده او هغه دا وایي چې زما بچی دي زما خاوند وفات شوی دی او بس ماته د خپل ترتیب جدا کوي او زه د پلار کړه نه زما ام دغه د خاوند په کور کې اوسېږم او تر څو پر چې مړ نه یم نو د خاوند په کور کې ویم شریعت وایي د چا په خبره نشته بس اوسېږي دي نو د امام مجاهد رحم الله دا خبرم ډیره مزیدار ده هغه دا وایي چې ګوره یو زنانه خاوند وفات شو نو څلور میاشتې لس ورځې خو به خامخا تیری خو که یو زنانه وایي چې زه د خاوند په کمره کې اوسېږم د خاوند په دې حصه کې ما خپل حصه جدا کړی او زه پکې وخت تیروم نو به شریعت وایي په دې باندې د چا څه نشته نو متاع بالمعروف مطلب دام دی چې سامان ولا ورکي په ښه طریقه باندې دغه شان د کې متاع بالمعروف کې دام راځي چې ګشرته کې یو زنانه د داغه خاوند وفات شو نو تاسو خپل حصہ والا کوي حصہ څنګه ده حصہ دا چې کبرس کې یو زنانه د داغه خاوند وفات شو او داغه مثلا بچی نو که بچی وو نو دې زنانه ته به حصہ ملاويږي اتمه حصہ وته ملاوي او کبرس که بچی نو که بچی وو نو څلورمه حصہ وته ملاوي او که بچی نو نو دې زنانه ته بیا اتمه حصہ وته ملاويږي نو شریعت ولا یا اتمه یا څلورمه حصہ ولا هغه مقرر کړی دا چې دې ته خپل حصہ ولا کوي متاع بالمعروف پیدا ولا ور کوي په خطر باندې نو زمون په علاقو کې او زمون په ریواج کې د چا چې خاون او پات شنو چا ولې حصہ ور کړی او دا خاون نه دنیا هر صفات شي او چا دغه میراث تقسیم کړی دغه شانت کې بابا وفات شوی او دغه دنیا بچی نوسی نو چا ولې میراث ور کړی نو د میراث په مسله کې چې نو موږ ډېر زیات کمزوري یو دغه وجدا چې زمون په علاقو کې خلک په دې مسله باندې عمل نه کوي کنه که سوچ وکي مثلا که خپل خور له حصہ ور کما نو زما په نکاح کې هم د چا خور ده کنه نو چې هغه خپل ورکی نو زما کور ته واپس یې سراغله او زما غله ورکم نو خبره ختم شو نو په دې مسلو کې زمو خلک غړي زیات پیل دي منځونه کو او عبادتونه کو روزه نیسو ولکه په دې سو کې چې موږ هغه پیل یو او چې څوک دا خبره کوي نو بیا چې دنو پرونو باندې په پلارانو باندې او په خلکو باندې بدلږي او دا خدای شریعت حکم دی چې هغه له حق هغه والا کول پکاري نو دې آیات کې الله تعالی دغه مسله ذکر کوي والذین او هغه خلق یتوفون چې وفات کړي شي منکم پتاسو کې ويذرون او پریک دی ازواجن بیبیان وصیتن وصیت لازم دی لازواجهم داوی په خاوندانو باندې متاعم دا پیدا ده الى الحول یو کال پورې غیر اخراج نبیو باسی د کورنا فین خرجنا کدا زنانا په خپل وته
لکه اوس عدت یې تیر کو څلور میاشتې لس ورځې تېرې شوې او بیا دا زنانه د پلار کره لاړه نو الله تعالی دې خلکو ته وایي دا کم چې وارثان دي لکه لیوری دی فلا جناح علیکم ګناه نشته په تاسو فیما فعلنا فی انفسهن هغه چې کوي د خپل ځان سره من معروف د شریعت مطابق مطلب که بل ځای کې نکاح کوي بل ځای ته ځي نو جدا خبره ده نو عام طور باندې خلک هغه بیا د پلار کره ولیږي او دا خاوند نو ته کوټه پاتې هغه هم چې د نو دارونه قبضه کی دغه شان د هغې چې کم مال او جایداد دي هغه هم دارونه قبضه کی او هغه زنانه له هغه له پکې څه نه ورکوي نو دا په دې لیورونو باندې لازم دا دي چې دغه زنانه به خپله حصه غوله کوي او ډېر خلک په دې باندې غولوي وایي موږ سره خیر ښېګړه کوو نو خیر ښېګړه خو جدا خبره ده ته خو زکات په چاله ورکوې جو هغې له دې ورکو نه خپله حصه ورته غوله که دا د هغې ستا سره حق دی نو دا خلک نه پوهېږي والله الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی او حکمت والا دی وللمطلقات او د پاره د هغه زنانو چې طلاق کړل شوی دي متاع بالمعروف پیدا بول ورکي د دستور مطابق حقا دا لازم دي علی المتقین ومتقیان باندې كذلك يبين الله لكم آياته هم دقشان بيانوي الله تعالى تاستا آیاتنا لعلکم تعقلون دا پارد دی چی تاسو پوئے شئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين